لکه يهود او نصارا ویل عیسی علیه الصلاۃ والسلام او عزیر علیه الصلاۃ والسلام در الله زوی دی، نعوذ بالله من ذلک. دې خبرې به کول ځینو به دا ویل چې ملائک د الله سبحانه و تعالی نونه دي، دا خبرې کوله د شریعت د نیګانو د لوی ظلم د څوک د کار کوي. نو هغه خبرې مه کوئ چې وان تقول علی الله ما لا تعلمون، په کوم باندې ستاسو علم نه، تاسو به نه پوهېږئ. د الله سبحانه و تعالی په باره کې دا خبرې مه کوئ. قرآن کریم کې الله سبحانه و تعالی ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. کله چې دا خلک په الله او رسول پسې خبرې وکړي، د الله او د رسول باندې ځینې داسې خبرې وروتپي چې په هغې سره سړی کافر کېږي. که ته ورته وایې چې ته کافر شو، دا به وایي چې قل ابالله وآیاته ورسوله. او وروسته دې مخکې راځي چې انما كنا نخوض ونلعب، وایي موږ خو هسې لوبې کولې، هسې مشغله هم کوله. رسول الله وایي رسول الله دې خلکو ته وویل تاسو د الله په آیات باندې کافران شوي، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. نو کومه خبره چې الله سبحانه و تعالی ذکر کړي، د هغې پیغمبر ته ذکر کړي، د هغې نه ځان ساتل. د ژبې د آفتونو یو لوی آفت دا دی چې یو